خو زه یې پوره حکومت ته وایم چې الله دې تباه او برباد کا چې نور بس کا د دې نه خو موږ له حقه زموږ خان صاحب خدای پاک دې راولي په دې وطن باندې خدای دې دا بل تباه او برباد کړي. مخکې به تروړه په 900 وه نو فضل الرحمن دی او ټول سیاستدانان به راوته وي موږ د 200 نه په 900 شوه او نن سبا دا غریب خلک د خپل کور د بچو د رزق دپاره د خپلو غوږونو نه والی راوباسي هغه خرڅوي او ځان له یوه تروړه وړه اخلي. موږ د دې دپاره راوتي یو چې په ملک کې ډېره مهنګایي ده. شهباز شریف چې کوم بلونه پاس کړي دا کوم بل چې پاس کړی دی دا ناصر بل چې کوم پاس کړی دی دا کوم خلک نالت وایي زه په هغې باندې بحث کوم یو په دې باندې بحث کوم چې بل زیات راغلی یو غریب سړی دی داخل کېږي هغه د کور خرچه وکړي هغه څه وکړي په دې باندې هم دا لکه نالت وایو. او بل دا خبره ده چې د وړو په باره کې غریبان ټول ورځ ګرانېږي غوړې ګرانېږي نو د دې غریبانو د ډېر مسکینان دي د دوی مخنیوی کول غواړي. خو زه یې پوره حکومت ته وایم چې الله دې تباه او برباد کا چې نور بس کا یا لرې شه دا ما کورسۍ پرېږده که کورسۍ نه شي سمبالولی نو پرېږده ځه نور مه کوه. که تاسو وګورئ مخکې چې دی یو څیز به چې دی تیل ګران شو نو دا ټولې پالټیانې به راووتې او موږ باندې چې دی PDM نن چې دی د دوی په ګورنمنټ کې دی دا د وړو بورې چې ده د 1300 نه چې دی ډایرکټ چې دی 2400 2500 ته ښه دی. ټیک شو جی بیا چې دی پټرول چې دی ورځ ته ورځ چې دی دین په دین ګرانېږي دو چپ دي دو خاموش دي. آیا دو د دې خپل سیټ لپاره چې دی صرف حکومت غوښتو د خپل سیټ لپاره د دې نه خو موږ له حقه زموږ خان صاحب خدای پاک دې راولي په دې وطن باندې خدای دې دا بل تباه او برباد کړي. دا مهنګایي خو ډېره زیاته ده مهنګایي خو دومره مهنګایي ده چې د حده زیاته ده چې د چا لږ ډېر پټی و یو خرڅ یې کا ویې خوړو او باقي خو دغه شی دی غریب دی خو ځان نه لته وایي او زموږ خو لږ ډېر څه وجو خرڅ وکړو لګیا یو هغه خرڅ یې کوو نو نور نه پوهېږم بټې اما ستا خوښ سړی چې کوم دی عمران خان هغه 3.5 کاله حکومت کړی پای کې خلک وایي چې مهنګایي د مهنګایي نن هغه مهنګایي یو بد ده ته خبر یم او نه د بل څه نه خبر یم او نه د بل څه نه زه پیسې نه یم پوهېدلی پوه ټولې هغه ډېر ښه حکومت و پوه ټولې دا وروستی وسې کوه چې دا څنګه دی هر سړی وویل خراب یې کړو خلک یې بردار کړو پوه ټولې نن د مشکلاتو د وجې چې دی نو غریب سړي مرۍ ماته ده وړه چې دي به 2300 روپۍ شو د 900 نه د 750 800 روپو نه چې دی نو 2300 روپو له وړه لاړلو هغه که ته غوړي وګورې هغه که ته وړه وګورې د امپورټډ حکومت د کراچۍ نه د اسلام آباده پورې د مهنګایي مارک دغه شروع کړی و د موږ په دې حکومت کې او هغه حقیقت چې دی هغه د خلکو ته مطلب دا دی نن واضحه شو او هرګز چې دی دا خلک چې دی هغه خلک نه برداشت کوي انشاءالله را روان الیکشن کې چې دی به موږ دې له بھرپور شکست ورکو. د دې خلکو خبره تاسو اورئ یقینا نن چې کومه مظاهره ده په نشاط چوک کې نو دا د مهنګایي خلاف دلته کې چې په سوات کې د امن د غوښتلو لپاره چې په ګڼ سره دا خلک راوته دي ولې چې زموږ سوات په سیلابونو کې په زلزلو کې بیا تېره چې دی په دهشتګردۍ کې چې هغه ډېر زیات متاثره شوی دی نن دا خلک په روډونو دی د هغې غوښتنه دا ده چې کوم حکومت په دې کې انوال دی یا د هغې پکې لاس دي مهنګایي چې ده هغه ورځ ته ورځ چې دی هغه مخ په وړاندې ځي غریب ولس ته چې ډېر مشکلات را مخې ته د هغې په ژړا جاړي ځکه چې یو دیاړي مار سړی چې دی هغه 800 روپۍ دیاړي هلو هغه بیا په 2300 روپۍ باندې وړو بوجۍ هلي داسې د سوات کوم ولس چې کوم دی نو هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ ته د هغوی وینا دا ده چې حکومت له په دې به نظرثاني پکار ده دا مهنګایي او سره سره چې د سوات امن برقراره پکار دی. زما د پروګرام مخ په دې رسې مال اجازه راکړئ د الله په امان.